نن یو ډېر ضروري پیغام مې تاسو سره شیر کوم او د خپل ارباب اختیار چې د هغه سره شیر کوم. اول لیش کې د یو ویډیو دو په سایت شدا وګورئ، هغه نه بعد بیا تاسو سره خبره کوم. السلام علیکم. دا ګورئ مسلمانه دا بامداری پیولو چې دا د چانټیه بازار شه دا جانزه به گالیه شه خرڅېږي او تا ګوره د یو د حدیث د ټوکرې نه جوړ کړه دا چې دا وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یاده پشه او درود شریف یاده پشه و دا حدیث یاده پشه دا به تو تا ګورئ دا د یو بام نه دا یو حدیث پشه جواز شه دا چې په دانه را بمشه دی ته شای بان کړي دا سه مسلمان دی چې خپل بند دا ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث نه بامینا جوړای وډا ځایه و دا واړی کی وړ کی بنالی تا ورتري او چې غیر ملکی سخارکاتو کلی کا سوسایډن شکرانی اوس و زو به ډایرک مسلمان چې خل احتجاج یو کو چې میجو تا ګوره میجو القرآن یو اوس زو د حق کې توب یو اوس زو خپل مسلمان وخت دی بامینا ونه جوړای لو یا د شرم خبره پچار دو چې میجو د مسلمان تا شا قدرمنه دغه ویډیو پیغام تاسو وروي دا یو کاس موته ویډیو ورلژلی دو او دا څرنګه چې تاسو ویډیو شو کتل د ماچس بامینا دی وړي کی په دا شننه هغه کاغذ چا کیم د لوس نیولې ولزوي په باندې کاغذ یا مدلای دغه پټیاو یا شي چې کله دغه داز وکړو کنه دا پټیاو شي یقینا دغه مسلمان ملک شه دغه بامینا جوړې شي دا نه په اسرائیل شه جوړې شي نه په سویډن شه جوړې شي نه په ډنمارک شه جوړې شي نه په ناروې شه جوړې شي دا هغه ملکی نه دي چې د موه نومینا او خپل چې په دا شي اکثر د قرآن او د نبی علی السلام د توهین مظاهره کېږي فرانس شه نو دغه بم چې دا یقینا چې نوې اسرائیلر جوړ کړای نوې فرانسر لا شلای نوې سویډنر لا شلای نوې ناروې نوې ډنمارکر لا شلای دا دغه میشته سه په پاکستان ګل شه جوړ شو دا چې اسلامي ملک ته او اسلامي جمهوریت پاکستان دا او د مسلمانانو ماشاءالله حکومت ته اس په دغه بندې ز دمره سوچ و چې د دمره فکر شو چې د نن چې آیا د میژ په اسلامی شاعر بندې چې کچره غیر مسلم د هغه مذاق وړاو کو مطلب دا بیا د خدای نو کو کدا سه واقعیا وشي بس به ټول مسلمان چې کیما د روزي علماء کرام یا سوشل ورکرون یا سوشل اکټیویسټ یا حکومتي حلقه یا من مطلب د هر مکتبه فکر ول خلق روزي او بعد ورزو لګي چې د قران مذاق وړاو شو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د توهین شو دا هغه نو ډاوټ هغه پچار دی هغه د میش یو جمهوریت او اسلامی حق ته چاوي مشکای میش خپل احتجاج پورا من احتجاج ریکارډ کای خو کبه کله د میش په خپل ملک شدا سره بلګیا شي به د هغه میش مطلب دا غبنی مولا شه چوتوي چې سپړ دی وته جوړای هغه ته نو په دا باندې زوی چې دغه د میش چې کیم حکومتي هلکار دی یا حکومتي حلقې دي یا داسې هغه خلک دي چې هغه الله پاک سره صدیه تپلوس شه او په قلم شه طاقت ورکړه دا اختیار یې ورکړه دا د هغه خاموشي په دغه شی باندې په دا چې دا خو نن یو وړي کوم د شی مو ایکسپوز کوم ته ویډیو روغله مو خپل نو د لیدله خو ویډیو متبل چاروله شله اس دغه شی زه ایکسپوز کوم اس زه انتظار کوم چې په دا باندې سه اکشن وغوښتل شي اس په سویډن شکه قرآن پاک به حرمتی کېږي زه خالی احتجاج وکم په دا چې یې مو واس نه ورسېږي مو حکومت یا واس نه ورسېږي به زه سوم خو په دغه ځای شه نه چې یو کاس دغه بم جوړای د دغه بم جوړول ول سړی وسمره په تکات شي سمره ودای بختوار وي سمره غټ مالک وي سمره ودای جاګیردار وي سمره ودای غټ صنعتکار وي چې دای دغه شی جوړای او د دغه شینه جوړای په دا چې د ته پاته دو چې په دغه کاغذ شه دغه شی لیکل شو دا یا د نبی علی السلام نوم مبارک په لیکل شو دا یا کلمه په لیکل شو دا یا د الله پاک نوم په لیکل شو دا نو دغه سړی ور خبر دا او قصدن دا یا د خپل ځون پروموټ کول د پوره مطلب د خلیقه غز دي سره یا مې او دای ګوري نه اولیاء به قتل دا ودای په پټ سترګې چې کیما بام جوړ کړه دا نو په دا باندې زمي چې اکشن هوستل پچار دی میش د امن او امان د پوره د بامې باندې چې کیما د پابندي لګای آیا ټیک خبره ده په خپل زوی خداغه خو انتهایی غټیا خبره ده چې د میش په ملک شه لګیا دو یا میش په وطن شه لګیا دو په دا باندې خلک چوپ دي چلو کایزه پر چوپ وي ازوي وې چې خبر نه وي لکه میشته نه وي خبر اس چې زه خبر شنو اس د مودا فرض جوړېږي چې زه تاسو ټول خبر کوم اس چې تاسو ټول مې خبر کړل یې اغه نه بعد به زه دغه ته انتظار کوم چې دا فیکټری چیرې دو دا بمینا چیرې جوړې شي او دا کله بندې شي او دغه خلاف کله اکشن وغوښتل شي او دغه خلاف کله داسې
مطلب د عمل کې شي چې دې نه نشانه عبرت جوړ شي. تاسو ډیره مهرباني. والسلام.